السلام علیکم. د ټولو نه مخکې خپلو کتونکو ته دا وایم چې دا اداره مونږ کلوه کړې ده تر دې لپاره کلوه کړې چې غریبو خلکو سره د مدد وکړي شي. ځکه چې الله تعالی قرآن کې فرمایي که نه چې یو انسان جان بچ کول دا ټول انسانیت بچ کول دي. او دلته کې الحمدلله پوره کې پیکې کې دوه پیسونه څوک نه دي لو د سوره لو پیسونه مونږ اخلو. نو مونږ وو چې مونږ سره مسافر ملګري شي ګوري تاسو په لس لس شلو باندې شي نه کېږي، لیکن دلته پکې یو خاندان لا یو کور والا ماشوم بچ کېدی شي، رویدی شي، معاشره کې ژوند کولی شي، هغه دینداري واپس راتلی شي. مونږ ته دې دا درخواست شي مونږ سره مرسته وکړی شي، مونږ سره تعاون وکړی شي. زه د فرهان د ټیم خصوصي شکریا ادا کوم ولې چې په ټوپۍ تحصیل کې د منشیاتو د دې نه مخکې څه اداره یا دغه نه وه، موږ به اکثر شاه منصور ته تلو یا به چوټلاول ته تلو. نو دا زموږ د ټوپۍ د تحصیل د خلکو لپاره یو ډېره ښه خوشخبري هم ده، یو ښه قدم هم دی. ولې چې تاسو ته پته یو کس په یو کور کې په یو منشیاتو باندې ککړي سالم خاندان دغه نه تنګي یا دغه نه بلکې سالمه محله تنګي او دلته دی 40-50 کسان په هسپتال کې ادا کړي دي، د دې علاج کې د دې د صحت خیال ساتي. خدای باران وکړي واورې پرې راووروي چې د لغل خو د یخنۍ په زور جامې واغوندي او اوسنو پیغلو په ځان داسې کانې کړي دي چې لکه چې مشره خور د کشرې خور جامې واغوندي. شروع سره ډېر زیات تعلق ساتي، هغه ایس دي کارا پوډر دي. دې نه مخکې به مونږ تاسو پېښور کې مطلب دا دی چې د نشو هسپتال به هلته به هم بوتلو، بیا به مردان ته بوتلو، بیا اخري کې صوبۍ کې شاپونه کولاو شلو. اوس ماشاءالله الله پاک دې له داسې همت ورکړو چې موږ ته مطلب دا په کور کې په ټوپۍ کې داسې شاپ کولاو کو. د دې مقصد د دې معاشرې نه د نشې د دې بیمارۍ خاتمه ده چې کوم زموږ ملګري داسې دي چې هغوی په دې غلط عادت کې مبتلا شوي دي، د هغوی دپاره فکر وشي، سوچ وشي، د هغوی د اصلاح وشي،